بسم الله الرحمن الرحیم. نن 21 فروری د مادری ژبو او د مادری زبان عالمي ورځ ده. په دې ورځ باندې د خپل ژبو چې د چا هم په خپل وطن کې سانه ژبې هغه د مور او د پلار په ژبه باندې هغوی استعمالي د هغې ورځ مناویږي. دا ورځ ولې مناویږي؟ دا صرف او صرف د خپل نوي کل ته د دې خبرو هغه ورته د دې یو شکل ښکاره کوي چې دا زموږ دپاره څومره ضروري دي او دا موږ ولې وایو. زمونږ د پښتو الحمدلله یو خپل ثقافت دی، زمونږ یو خپل تاریخ دی الحمدلله، په هغې باندې مونږ فخر کوو او په خپله پښتو باندې الحمدلله مونږ فخر کوو. د پښتو هم نن زمونږ د هغې عالمي ورځ ده. په یوازې په پښتو باندې نه، زمونږ چې کوم په ژبو کې درنه ژبه ده زمونږ په ملک کې چې کومه استعمالیږي چې هغه اردو په نوم باندې مونږ بین الاقوامي زبان هم دی او قومي زبان زمونږ هم دی. بین الاقوامي زبان اوس په درجو کې هغه تقریبا په 5مه درجه باندې هغه په ژبو کې درجه بندۍ کې ده. د غټ ملکونو او خاص کر په انډیا کې هغه استعمالیږي، نو په دې وجه باندې هغې ته یو خاص حیثیت حاصل دی. خو دلته زه په خپله ژبه باندې ولې ننګ کوم، زه دلته په خپله ژبه باندې ولې غیرت کوم، د هغې وجه مو همدغه ده چې زما پهچان دا دی او زما د دې نه پهچان کیږي او دا زما د پیژنګلو نښه ده. ژبه ولې ضروري ده؟ یا د پښتو ژبه یا د اردو ژبه یا بله ژبه چې کوم د مورنۍ ژبه چې ورته ویل کېږي دا ولې ضروري ده؟ او یا مونږ په دې باندې فخر ولې کوو او یا دا د دې دا ورځ ولې مناویږي؟ د دې د ټولو نه غټه وجه همدقه ده چې دا مونږ چونکې د مور په غېږ کې زده کړي وي او د دې مونږ ګریمر نه ویلي، دا مونږ په خپله د مور نه، د پلار نه، د خویندو نه، د رونو نه، د خپل کلچر نه، د خپل ماحول نه مونږ زده کړي وي. د دې دپاره مونږ څه کورس نه کړي. په دقې وجه باندې مونږ په دې کې فر خبرې کولی شو او په دې کې زده کړه مونږ ته په اسانۍ سره کیږي. لکه دا ژبه مونږ ته هېچا هم نه ده ښولې، خو الحمدلله مونږ د دې ژبې نه خبر یو. که په دې کې زمونږ تعلیم شي نو تعلیم کې به هم پکې مونږ په نمبر 1 باندې شو. خو دغه طرف ته چونکې زمونږ ریاست هغې ته خیال نه ساتي او کومو ریاستونو او کومو ملکونو چې دې طرف ته خیال کړی دی او دغه طرف ته زورنه ورکړې ده، نو موږ سره پرې خوا کې هیوادونو کې تاسو وګورئ، چین ته وګورئ، ایران ته وګورئ، رشیا ته وګورئ، دا ټول خپلو ژبو باندې، جاپان ته دی په خپلو ژبو باندې دا زورنه ورکړې ده. نو په دقې وجه باندې هغوی زموږ نه په ایډوانس کې روان دي او هغوی په ټیکنالوژي کې، په ساینس کې، په کلچر کې، په انجینیرینګ کې، په میډیکل کې، چې په کومو شعبو کې تاسو ګوته ایږدئ په هغې کې موږ نه مخکې دي. دا وجه همدقه ده چې هغوی خپله ژبه کې ټول تعلیم دی. یو عام کس په جاپان کې جاز ملیزولی شي، چاینا والا یو جاز ملیزولی شي، هلیکاپټر ملیزولی شي، ریل هم چلولی شي، ځکه چې د هغه په مینیو باندې دا هر څه د هغه په خپل زبان کې لیکلي شوي وي. دقه شان تعلیم هم په خپله ژبه کې دی. په دقې وجه باندې هغوی نن په دنیا باندې راج کوي. مونږ هم د خپل ریاست نه دقه غوښتنه کوو چې دا زمونږ نوي کل چې کوم اوس په مشکلاتو کې ښکار دی او دی پهله انګلیش زده کوي او چې کله بی ته ورسېږي نو لاین ټول بیا جدا شي او هغه بیا هغه سپیشلایزیشن شروع شي، نو بیا هغه خپل ژبه چې کومه ده هغه راټینګه کړي. نو اکثر له چې بیا کله په بله ژبه کې هغه بیا دغه خپل ماسټر کوي یا بی ایس کوي یا پی ایچ ډي کوي یا ام فل کوي، نو هغه لاره او هغه شعبه ټوله بدله شي، خو تر د بی ایس پورې هغه همدقه کوي چې دا پردۍ ژبې اکثر زده کوي او بیا د نورو ژبو په تکل کې خپلې ژبې تېرې شي. نو ریاست نه دا غوښتنه کوو چې د خپلې ژبې رواج او خپلې ژبې ته ترویج او خپلې ژبې ته ترقي ورکول پکار دي. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.